عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوف صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين قابل قدر صدر مجلس بدے تقریب او بدے پروگرام کے موجود دیر معزز محترم مکرم زمون مشران علماء کرام او زما مشران سپنجرو الله رب العالمین ستاسو پدې کلی کې نن دا تقریب برابر کړی دی او دا مجلس جوړ دی پدې جامع مسجد کې او د دې تقریب تعلق تاسو ته معلوم وي چې د قران حکیم د ختمونو سره دی او تاسو د ماشومانو د ګلان چې مخې ته ناشتي دی د قران حکیم زده کړه کړی دا قران حکیم د خپل استاد سره ویلي دی خواري کړی دی او مهنت یې کړی دی او اغوینن هغه قران حکیم سبق ناظره یا حفظ سر ته رسول دی او اوس لک سات مخ کې تدوی ختم او شو استاد وته ختم وکړو دغه قران حکیم د ختمونو په خوشاله کې دا تقریب جوړ شوی دی مجلس کې مشران علما موجود دي اما حیثیت دی او طالب علم برابر دی حقیقتا او بس دا محترم رور حضرت مولانا مفتی شاه محمد صاحب دامت برکاتهم دا غاغا شوق او دا غاغا مینه او محبت اگر باندې باعث شو د علماء مخکې لب کشائی کوم او خبرې کوم د مجلس مناسب الله رب العالمین دې مال صحیح وینا توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ د علماء او د جماعتونو او د مدرسو د بیدبونو وساتي اما عزتمن درونو
دا تقریب او د مجلس تعلق د قرآن حکیم سره دی. قرآن حکیم زمارو ډیر عظیم الشان د الله کتاب دی او الله رب العالمین په خپل دی کتاب کې قرآن حکیم ته د خپل کتاب صفاتونه کوي. الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه. یو صفت الله رب العالمین په دې آیت کې فرمایي چې دا زما کتاب دی. دویم الله رب العالمین د دې کتاب نسبت ځان ته کوي انزلناه مبارک. الله وی دا مونږ را لېږلی دی او مونږ نازل کړی دی. او بیا الله رب العالمین فرمایي مبارکون دا کتاب ګور ډېر د برکتونو ډک دی. قرآن حکیم له الله رب العالمین ډېر اوصاف او ډېر صفتونه ورکړي دي او د قرآن حکیم ډېر صفتي نومونه هم دي. علماو باقاعده په هغې باندې مضامین لیکلي دي د قرآن حکیم څومره صفات دي او د قرآن حکیم څومره نومونه دي. په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین د قرآن 3 صفته ذکر کړي دي. یو صفت چې دا قرآن کتاب الله دی، د الله کتاب دی. دویم صفت الله وی دا ما نازل کړی دی، ما را لېږلی دی. نسبت یې ګورې زما سره یې د بل چا کتاب نه دی. او دریم صفت الله رب العالمین فرمایي دا ډیر برکتی کتاب دی. اصل د قرآن حکیم د عظمت دلایل خو ډیر دي او د قرآن حکیم د شان او د لوړوالي ډیر صفات دي او ډیر دلایل دي. خو د قرآن حکیم د عظمت د پاره د ټولو نه لوی خبر او لوی دلیل دا دی چې دا د الله کلام او د الله خبرې دي او الله نازل کړی دی. د یو